نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زموږ دریم درس دی په مسله د تقلید کې. مخکې دوه آیتونه کریمونه استدلال وکړو په اثبات د تقلید کې. کوم آیت کریمه چې موږ ذکر کړی و د سورة النساء آیت نمبر 83، دغه آیت کریمه باندې تفسیر کبیر لیکي: ولولا ان الاستنباط حجة لما امر المكلف بذلك. کله استنباط حجت شرعي نه وي، الله تعالی به ولې امر کول مکلف ته چې دا د استنباط وکړي. فثبت ان الاستنباط حجة، استنباط په شریعت کې حجت ته. والقياس اما استنباط او داخل فيه، دا قياس خو یا عین استنباط ته او یا داخل له په دغه استنباط کې. فوجب ان يكون حجه، نو دا هم واجب شو چې دا قیاس هم حجت دی، استنباط هم حجت شو او قیاس هم حجت شو. اذا ثبت هذا، هر کله دا دوه خبرې ثابت شو نو نقول الآية دالة على امور، دا آیت کریمه په ډیرو خبرو باندې دلالت کوي. یو ته دا ان في احکام الحوادث ما لا يعرف بالنص بل بالاستنباط. یو خبره خدا د ثابت شوه چې بعض احکامات د حوادث داسې دي چې هغه صراحتا فنص کې نه ذکر شوی بلکې په استنباطي طریقې سره ذکر استنباط پکول شي. او دویمه دا شوله چې ان الاستنباط حجة، چې استنباط حجت دی. وثالثها، او دریمه دا ثابت شوه چې ان العامية يجب عليه تقليد العلماء في احکام الحوادث، چې په عامي سړي باندې واجب د تقلید علماء احکام د حوادثو کې. تفسیر کبیر په دې مذکوره آیت سورة النساء آیت نمبر 83. دغه رنګي اللباب في علوم الكتاب دا بل تفسیر دی فتقى سورة النساء آية 83 باندې لیکي: ومنها أن العامية يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث، چې په عامي باندې واجب دي تقلید علماء په احکام د حوادثو کې. دا تفاصیل د حوالیو سره ذکر پیش کوو چې بیا څوک د سیونه وای چې دوی د ځان د آیتونو استدلال کړي، بلکې دې آیتونو موږ ځان استدلال نه کوو، بلکې د علماء کرامو د دې آیتونو نه استدلال کړي په تقلید د علماء باندې. دا فاسألوا على ذکر ان کنتم لا تعلمون، چې کله دې ته پیش شي دی وی سوال د علماونو دا تقلید نه دی، بلکې تاسو وی مونږ هم منو چې د عالم نه کولای شي، خو داسې باندې وی چې دا تقلید دی. نو په آیت کریمه موږ تاسو ته تفسیر قرطبي حواله درکړې و. په دغه آیت باندې تفسیر قرطبي لیکلي: لم يختلف العلماء ان العامه عليها تقليد علمائها. العلماء په دې کې اختلاف نه لري چې په عامي سړي باندې تقلید علماء دی، وانهم يرادون بقوله عز وجل، او دا علماء په دې قول الله تعالی کې مراد دي چې فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دغه علماونو تفوس کوي، او دغه علماونو تفوس کول څه شي؟ داونه خبر راغستل او هغه عمل له او دغه تقلید ویل کیږي. دا هغه خبرې بوتلان شول دي. دوه آیت کریمه موږ په دې مسله باندې پیش کړ. دریم آیت کریمه زموږ سره هغه سورۃ التوبه آیت نمبر 122، هغه الله تبارک وتعالى فرمایي: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. مؤمنانو نه یو فرقه ولې نوځي د فار د دې چې دیو علم حاصل کړي. ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، او بیا چې دیو د علم حاصل شي او خپل کورونو کلی او وطن ته واپس راشي، د فار دی چې دی ویری د خپل خلق لعلهم يحذرون، کی شاید شي د خلق هغه انذار قبول کی او ویریږي. نو دی آیت کریمه کې هم دا ثابت شولا چې علما به علم زده کی، دی براشي خپل قوم ته علم چې کوم دی اوخی، دغه قوم به ته علم چې کوم دی قبول کی. په دې آیت کریمه باندې استدلال چې کړی دی د فار د تقلید، هغه په دې آیت باندې لیکلي تفسیر رازی آیت د سورۃ توبه 122 باندې کی چې فاوجب الحذر بانذارهم، الله تبارک تعالی واجب کو هغه یره په دې خلکو باندې، هغه يرول د علماء باندې، والزم المنذرین قبول قولهم، او په دې خلکو باندې الله تعالی د منذرین علماء کرام او قول لازم کو چې دا به منی. او بیا پس ورستو امام رازی لیکي: ان العلماء اذا كانوا عالمين باوامر الله ونواهيه، کله چې علماء کرام پوریږي په دې خبر باندې چې دیو د الله تعالی په اوامر او په نواهی باندې عالمان دي، کله یجب على غیرهم قبول قولهم، نو په غیر باندې د دې علماء کرامو د قول قبل ول چې کوم دی واجب دي. لم يبعد، او دا ویل نه ده اي يسميا اول الامر، ولا لري نه ده چې دی علماء تر اول الامر ویلش. من هذا الوجه الذي وجهنا والذي يدل عليه قول تعالى يتفقه في الدين. د دې زنه چې کوم استدلال کو چې د عوامو باندې د علماء خبره منل چې کوم دی هغه لازم او واجب دي. دا اوس موږ سره
تفسیر راځي. په دغه آیت سورۃ النساء باندې چې کوم آیت سورۃ النساء 83 مون پیش کړو، په دې باندې احکام القرآن د جساس لیکلي دي. په دغه سورۃ النساء آیت 83 باندې دی وایي وجائز ان يسمى الفقهاء اولي الامر. دا خبره جایزه ده چې فقهاء ته اولي الامر وویل شي، لانهم يعرفون اوامر الله ونواهيه. ځکه دوی چې کوم دی هغه فیجني اوامر الله ونواهيه، الله تبارک وتعالى اوامر او الله تعالی نواهي دي پیجني، ويلزم غيرهم قبول قولهم فيها، او په غیر باندې الله تعالی لازم کړی دی قبول د قول د دي. فجائز ان يسموا اولي الامر. نو جایز شو دا خبره چې دي اولي الامر ویل شي. نو ګویا کې د دې خبره مقصد دا شي چې دا علماء او فقهاء دا اولي الامر دي. دې مراد دی اولي الامر نمدق علماء او فقهاء دي من هذا الوجه، كما قال في آية الأخرى يتفقه في الدين وينذر قومه إذا رجعوا. نو تفسیر جساسم بیا د آیت کریمه د سورۃ توبه 122 په اثبات تقلید کې چې کوم دی په سورۃ النساء 83 کې راوړی دی. فاوجب الحذر بانذارهم والزم المنذرين قول قولهم. تفسیر جساس په دغه باندې سورۃ النساء آیت 83 باندې چې کوم دی د استدلال کړی دی. څلورم آیت په زموږ سره په اثبات تقلید کې اغا فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دا چې کومه ده آیت سورۃ نحل آیت نمبر 43. سورۃ نحل آیت نمبر 43 دغه الله تبارک وتعالى فرمای فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دا اهل ذکر نو تاسو کوي که چرته تاسو نه پوهیږئ. دې اهل ذکر نو مراد علما کرام او مجتهدین دي. په دې آیت کریمه باندې چې استدلال کړی دی په جواز د تقلید باندې، نغا الفقيه والمتفقه کړی دی په صفحه 542 باندې. صفحه 542 کی الفقيه والمتفقه کی فرمائی خطیب بغدادی فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون دیوی ولأن لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين ويكشرت كي من منكرو تقليد په دې مسائلو کې چې هغه د فروع الدين ندي، نو لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك. محتاج به چې هر سړی د دې علم ته، وفي إيجاب ذلك قطع عن المعايش وهلاك الحرث والماشية فوجب أن يسقطها. نو بیا که هر چا ته وایو چې دا مسائل فرعیه په خپل د قرآن حدیث نه راوباسه، نو بیا به لازم شغه قطع د معايش او هلاک د فصلونو او د نسلونو او دغه رنګ چې کوم د ساورو او د هر شي هلاکت په لازم شي. نو فوجب ان يسقطها. نو دا واجب شو دا د هر چا کار نه دی، د علماء کرامو کار دی. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دوم استدلال کو او جواز د تقلید باندې الفقيه والمتفقه صفحه 542 او په صفحه 543 کې هم چې کوم دی بیا لیکلي دي چې اما ما يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الاحكام الشرعيه. وچاله بعد تقلید جائز دی هغه عامي دی چې د نه پیژني هغه طرقې د احکام شرعیه، فيجوز له ان يقلد عالما. د لپاره جائز دی چې د تقلید وکړي د عالم ويعمل بقوله او د عمل وکړي په قول د عالم باندې. د دې قول د الله تعالی چې فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لهذا خبره دی باطله شو چې د عالم نه تفوس کول وي منګم منو د عالم نه تفوس کول د تقلید نه دی. نو الفقيه والمتفقه خطيب بغدادي رحمه الله عليه الفقيه متفقه دوزي ویل چې فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مراد هغه چې کوم علماء دي، یعنی د علماء نه تفوس کوي او دغه علماء نه تفوس کول او بیا دغه خبره منل هم دغه تقلید دی او د دې آیت کریمه چې کوم دی استدلال وکړو په تقلید باندې. په دې آیت کریمه د سوره النحل 43 آیت باندې روح المانی لیکلي دي واستدل بها ايضا على وجوب المراجعه للعلماء. واستدلال شوی دی په وجوب د مراجعت علماء ته چې علماء ته به مراجعه کول شي او نه تفوس کول شي فيما لا يعلم. هغه مسایلو کې چې هغه چاته نه معلوم، چې تاسو مثلا نه معلوم، نو عالم ته مراجعه وکړي. دا مراجعه دی عالم ته چې کوم د څه شي دا واجب د آیت کریمه نه ویل کی. وفي الاكليل للجلال السيوطي او په اکلیل چې دا تفسیر د امام جلال الدین سیوطي سره دی، پای کې لیکلي چې انه استدل بها على جواز تقلید العام
عامي فی الفروع وی په دې آیت باندې چې کوم دی استدلال شوی دی په جواز تقلید باندې. ګوره فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون دوه حواله چې کوم دی د فقيه والمتفقين یو د روح المانی یو د جلال سیوطي چې د عالم نه تفوس کول دا خبره منل دا تقلید دی، دا دغه لپاره تقلید دی. بیا مخکې لیکي ويؤيد ذلك ما نقل عن الجلال المحلى انه يلزم غير المجتهد عاميا كان او غيره التقليد للمجتهد، وی لازم دی په غیر مجتهد باندې که عامی او که غیر عامی. بیا کله کله دی دام ذکر کوي و دا تقلید خو چې کم دی دا وی د عامی د لپاره دی، د عالم د لپاره نه دی کنه. ګوره دلته کې وز امام جلال الدین المحلى وی چې دا غیر مجتهد باندې تقلید د مجتهد لازم دی، دا غیر مجتهد کې بیا عالمي او که عامی سړی خو چې مجتهد نه نو د غیر مجتهد د لپاره د مجتهد تقلید چې کم دی د مجتهد تقلید وکړي دا په لازم دی. او د دې لپاره دلیل څه شی دی؟ ولی قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیت کریمه چې کوم د استدلال دی ولله لهدا ثابت شولا چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د عالم نه تفوس کول دا دغه لپاره تقلیل دی په دې حوالو سره. مخکې تفسیری وسیط لیکلی دی دغه سورۃ النحل آیت 43 باندې دی وی وفي الآية دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم فيما لا يعلم په دې آیت کې دلیل دی په دې خبره چې علماء ته مراجعه کول کیږي او دا په دې خلکو واجب دي په هغه مسایلو کې چې هغه ښکارا احادیث او قرآن کې صراحتا نه راغلي. لہذا ثابت شوه د آیت کریمه دا خبره چې د عالم د تپوس کول دا د عالم د لپاره چې کوم دی تقلید دی. دغه رنګي خطیب بغدادي په صفحه 544 کې هم بیا ذکر کړی دی وی ولانه ليس من اهل الاجتهاد فكان فرض التقليد. څوک چې اجتهاد اهل نه اجتهاد نشي کولای دا لپاره پر څه شي تقلید. لکه مثال ورکړه کې تقلید عامه په قبله لکه رون سره چې دا به روغ سړی هغه اتباع کوي او تقلید به چې کم دی کوي ځکه د روغ سړی سره هغه اعلی د اجتهاد ده. نو دغه سي د مجتهد سره اعلی د اجتهاد ده، نو غیر مجتهد به د مجتهد تقلید کوي دا هغه باندې چې کم دی هغه لازم دی. او بیا به اختلاف راوړل چې معتزله لا يجوز للعامي العمل بقول العالم، وإذا معتزله قول دی چې هغه وایي چې د عامي د فارغ عمل کول په قول د عالم باندې ودا جایز نه دی. پیډر خبره بس دی د کړی دا او به وته چې کم دی په اخره کې جواب ورکړی دی چې تقلید د علماء کرامو هغه لازم دی. بیا وایي چې قال يجوز له التقليد العالم په اخره کې بیا خبره کړي. بیا په صفحه 42 باندې همغه کې چې موږ کوم خبره ذکر کړل هغه راوړی دا او دا خبره ثابته کړې ده چې احکام د شریعت په دوه قسم دي. احدهما يعلم ضرورة من دين رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ضروري تور باندې هر چاته معلومه ہے چې صلات خمسه شو، زکات شو، صوم شو، رمضان شو، حج شو، تحریم د زنا شو، شرب الخمر شو او ذلك، نو فهذا لا يجوز التقليد فيه. مخکې مقدمه کې ویلو چې دا مسله منسوسی شوله غیر متعارضه ده غیر محتمل احتمال شتاو ده، په دې کې رښتیا تقلید نشته لأن الناس كلهم مشتركون في ادراکه. او هر چې دویم قسمه مسله ده چې هغه هر چاته نه ده معلوم دی وی وضرب آخر لا يعلم الا بالنظر والاستدلال. دویم قسم هغه مسلې چې هغه نه معلومیږي په نظر او په استدلال سره، لکه مثال كفروع العبادات والمعاملات، لکه فروع العبادات والمعاملات شو او فروع الملاقحات وغير ذلك من الاحكام، فهذا يسوغ في التقليد بدليل قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دي زي كم شكل د تقلید ثابت شو. لهذا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ډیر حوالې پیش کړی دا عالم نه تفوس کول دا د عالم د تفوس چې کوم دا د تقلید شو. دا تفوس دې لپاره کې کنه چې خلک عالم تفوس کې مسله واضحه کی او به خلک عمل شروع کړي. ستوري خو دې نه مطالبه کړي چې نه مطالبه کړي دغه تقلید دی دغه علما کرامو دې استدلال وکړي. پنځم آیت کریمه چې زموږ سره هغه د تقلید په اثبات باندې دی نو هغه سورۃ التوبه دی او آیت 100 سورۃ التوبه آیت نمبر 100. الله تعالی فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الانهار. الله تعالی فرمایي چې هغه مخکینی خلک د مهاجرینو او د انصارونو او هغه خلک چې رستو په دې پسې راشه د دې تابعداریو کې په نیکۍ کې په احسان کار کې په نارواو کې نه، نو الله تعالی د دې متبعین ناراضي دي او دا متبعین د الله ناراضي دي. نو که چېرته صحابه کرامو تابعداري دا ناروا وي نو الله تعالی به د متبعین نو ولې چې کوم دی هغه خوشاله دي. نو دا خبره هم ثابته شوله
چې صحابه کرامو تابعداري د علما تابعداري په دین کې په احسان کې په دې باندې الله تعالی رضا دي خوشاله دي. شپږم آیت کریمه سورۃ لقمان ده. سورۃ لقمان آیت 15 دې کې الله تعالی فرمایي واتبع سبیل من اناب الیه. څوک چې الله فرمایي ما ته زما طرف ته رجوع کوي ته دغه تابعداري وکړه. نو علما کرام دا د الله تبارک وتعالى طرف ته چې کوم دې مراجعه کوي او الله تعالی ته چې کوم دې رجوع له لازم کې چې کوم هغه تقلید کو او دغه آیت کریمه ولا استدلال کول شي. او ما آیت په جواز تقلید باندې هغه د سورۃ ملک آیت ته آیت نمبر 10 دغه الله فرمایي چې جهنميانو حال بل ذکر کوي چې وقالو لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کچرته وی چې مونږه اوریدلی وي او یا مونږ چې کوم دې عقل نه کار غسته ما كنا في اصحاب السعير. نو په دې آیت کریمه باندې شاه عبد العزيز په تفسیر عزیزی کې فرمایي چې د نسمعون مراد دا دی چې مونږ چرته کې د یو عالم مجتهد خبر اوریدلی وي او د نعقلو مراد دا دی چې مونږ اهل د اجتهاد و اجتهاد مو کړی وي نو مونږ چې کوم دې په جهنم کې نه پراته. ګوره یو اجتهاد دی اجتهاد کولی یا تقلید کولی. تفسیر عزیزی په سورۃ ملک آیت نمبر 10 باندې هغه چې کوم دی وګورئ. نو موږ سره نورم ډیر غن آیتونه په دې خبره باندې شته چې هغه اثبات ته تقلید کیږي. لہذا په تور نمونه موږ کوم دته ذکر کړل. دویم مبحث چې بیا موږ کوم هغه لګو په پتی باندې د حدیث مبارکونه په دې خبره موږ استدلال کوو چې دغه تقلید شته او کنيشته ان شاء الله اور روان درسونو کې به دا خبره واضحه شي چې حدیث مبارکو کې هم هغه د دې خبرو ثبوت کیږي.